نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د رمضان د میاشت نه وړاندې د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت متعلق مې درته بیان شروع کړی و. تقریبا زمونږ د سیرت بیان د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت بیان 114 جمعو ته رسیدلی و. بیا د هغې سره رمضان رال، د قربانۍ موقع، بیا د محرم خبرې وې. اوس انشاءالله زمونږه واپس رجوع ده د سیرت بیان ته. نو تاسو ته سیرت ما د نبی صلی الله علیه وسلم په تبوک واقعه مې درته ویلې وه. د 9 ذوالحجې د 9 د سال هجرت د 9 هجری کې دا واقعه پیش مخې ته راغلې وه. نو تبوک واقعه راغلې وه. تاسو ته مې تبوک واقعه ویلې وه. خدای کې د نبی صلی الله علیه وسلم سم معجزات او هغه مې درته ویلو. دې کې یو اهم خبرې پاتې شوې وي، ان شاء الله هغه به اوس وایو. چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله جهاد ته تو نو اکثر صحابه به د نبی صلی الله علیه وسلم سره شریکو. منافقان به تشاتو، هغې به هیلې بانې کولې. دې موقع کې یو 3 صحابه دي او ډېر د الله والا او متقیان او پرهیزګار صحابه دي. کعب بن مالک، هلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین دا صحابہ پاتی شویو. د دې واقعات به درته ویم ولې پاتې شوي. راځئ لاول ته دا یو اهم معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم په تبوک کې پیښ واقع شوی و.
نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د سمودیانو په لاره تیرېدو نو په دې دوران کې صحابو د کوهیانو نوبه خپل مشکونه ډکړل. نبی صلی الله علیه وسلم په دې موقع اعلان وکړ وایي سرونه ښکته کړئ او زر تیر شئ. کله چې د سمودیانو د علاقې نه تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وایي چا خو به مشکونه اوبه د کوهیانو نه نه ډکړې وایي د الله رسوله ډکړې مو دي او د هغه وخت د زمانې سره یې اوړه پې هم اغږلي. نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وایي دا اوړه چې کم دی غزار کوي او دا اوبه خالق کوي دا مشکونه خالق کوي. صحابو ټولو داسې وکړل. دې دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه ته د اوبو مشکلات را پیښ شول. چا ووی نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مبارک اوبه نشته. نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو وایي چا سره به داسې لږې اوبه ورسرئ اوبه چا سره نه وي یا رسول الله مبارک وایي تاسو مونږ ته حکم کړی اوبه خو مونږ لرې کړي ګزارلي. برسر آمد چې د یو زنانه نه اوبه طلب کړی یو جام نبی صلی الله علیه وسلم له یو جام اوبه راوړې. احادیث مبارکه کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم پکې د خپل لاس مبارکه کې خست دا لاس مبارکه پکې کې خستو او د نبی صلی الله علیه وسلم د دې ګرتونو نه اوبه روانې شوې چې د دې ګرتونو نه اوبه روانې شوې. په دې موقع د نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر لوی ټولګی د صحابه ورسره و. اکثر تفاسیر لیکي چې 3000 لشکر د نبی صلی الله علیه وسلم سره و او ډېرو خان د هر صحابي سره اوخ ورسره و. دغه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې معجزاتو د اوبو نه دا ټول صحابه او دا ټول اوخان او اسونه خړوب کړی شول. او بیا د هغه مشکونه ډکړل. انشاءالله یو د درې جمعې وړاندې به بیا زه تاسو ته که خیر و زندګي وه د نبي صلی الله علیه وسلم د معجزاتو بیان کوم. یو 2 جمعې به انشاءالله تاسو ته د معجزاتو بیان کوم او معجزه څه ته وایي دا به درته ویم کرامت د اولیاو دا به درته انشاءالله بیانوم. نو دا یو اهم معجزه په دې کې پیش قدمي راغلی ده. دویمه معجزه تبوک مقام کې چې کله صحابه موجود وو ګرمي ډېره سخته وه ځکه دا موسم د ګرمۍ و او بله دا ده چې ګرمي ډېره سخته ده او باران هم نو موسم وچ و دوړې وې غبار و. صحابه نبی صلی الله علیه وسلم ته رالل یا رسول الله مبارک د ډېرو کسانو تبې شوې او بخار دی
او زکامونه رالل، یا رسول الله مبارک تاسو یو دعا وکئ چې الله د رحم باران وکړي. دا بخاری کې احادیث مبارکه ده، نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، په هغه ټیم باندې الله د رحم باران وکړ. دام اهم معجزه وه. دا مې اکثر تاسو ته بیان کړي کال وړاندې تقریبا. راځئ یو 3 کسان په دې کې اهم پاتې شوي دي. نبی صلی الله علیه وسلم معمول بداو چې کله به د جنگ نه را واپس شو، د جهاد نه به را واپس شو، نبی صلی الله علیه وسلم به بیا جمعات ته رال، یا به د سفر نه را واپس شو جمعات ته به رالو. هلته بیا 2 رکعاته مونځ وکړو. خو ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ، دا سنت عمل دی. څوک په سفر باندې تللی وي یا سبل واقعه کې تللی وي او شپې ورځې تېرې کړي او دې خپل علاقې ته واپس شي، نو دې په خپل جماعت ته پیل ازي، هلته د یو 2 رکعاته عبادت مونځ کوي، یو شکرې د الله ادا کوي چې یا الله ستا شکر زه خپل علاقې ته واپس شم. دا یو سنت عمل دی. علماء په دې کې ډېر زیات حکمتونه لیکلي دي او خپل کور خواته دی، خپل کور ته د جواب هم لیکي چې یاره پلانکې واپس شوی دی، چې هغوی ته هم پته ولګي. دې کې لوی حکمتونه دي. نو یو به په سنت باندې اعمال لاشي، بل ستا د زندګۍ حکمتونه به الله سر ته ورسوي. نبی صلی الله علیه وسلم معمول بداو چې کله به دې د جهاد نه را واپس، نو دی به بیا خصوصا په مسجد النبوي کې یو 2 رکعاته مونځ کوو، صحابه به ورسره و. نو بیا چې څوک د جهاد نه تللی نه واپس شوي یا به معذورین وو، هغوی به راغلل، نبي صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات وشو، صحابو سره به ملاقات وشوې، استغفار او توبه او د هغه نه بیا چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام موجودګي د هغې دپاره ډېره حاضري و، لازمي وه، مسایل به مخې ته کېښوستل. دې دوران کې په تبوک جهاد کې ډېر تقریبا او 80 کسان داسې منافقین و چې هغوی پاتې شوي و، څه معذورین و، خو یو 3 اهم صحابه دي چې دام پکې پاتې و. کعب بن مالک وی زه به چې کله بار راووتم، وی ما ته به صرف هغه کسان په نظر راتلل چې په هغې به د نفاق ټاپه لګېدلې وه، او ما ته به معذورین مخې ته راتلل، تنګ شومه. وی تیاری مې کړی د جهاد دپاره، نن ځم سبا ځم، نن ځم سبا ځم، په دې کې پاتې شوم. خبر راته رالو چې نبي صلی الله علیه وسلم را واپس، خفه شوم. وی خپلو رشته دارانو تله بتلم، مشورې به مې کولې چې نبي صلی الله علیه وسلم ته به څه ویم. وی چا به راله یوه مشوره راکوله، چا بله. دا مشورې به راته میلاوېدې چې یاره یو عذر ورته پیش کا، ورته ووایه چې یاره د الله رسول استغفار راله ووایه. ډېر جهادونو کې دې شرکت کړی دی. وی ما وی دا سوچونه مې کول دې وخت کې نبي صلی الله علیه وسلم را واپس.
مسجد النبوي کې نبی صلی الله علیه وسلم ناست دی. منافقان راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته عذر پیش کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې عذر قبلی او باطن معاملې الله ته حواله کوي. په ظاهره باندې عذر قبلی خو باطن معاملې الله ته حواله کوي. کعب بن مالک وی زر عالم په جماعت کې ګرځم را ګرځم بار پریشان یم چې څه به کوم. وی ځان سره مې دا یو عهد کړی و بس چې رښتیا ورته ویم چې هر څه کېږي. دا موسم و په دغه ټیم باندې د کجورو باغات پاخه شوي و. وی نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه را باندې نظر ولګېد. نبی صلی الله علیه وسلم د غصې هغه مسکراهټ د خندا راته ویې کتل مخې رانه واړو. وی بیا راپسې آواز وکړو چې دلته راشه. وی نبی صلی الله علیه وسلم رانه تپوس وکړو چې کعب ولې پاتې شوی وې، څه وجه وه، څه عذر پاتې کړی وې. ولې اوښه در سره نه وه. خو په دې دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جهاد ته تو نو کعب بن مالک وی ما وی چې ډېر ګڼ تعداد دی په رجسټر کې هم ډېر زیات دي او پته به هم ونه لګي چې کعب پکې موجود دی او که نه دی رضی الله تعالی عنه. نبی صلی الله علیه وسلم چې تبوک مقام ته ورسید نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو این الکعب، کعب چېرته دی. یو صحابي دی وی هغه ورته وی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله مبارک هغه خو اوس د مال او د دولت په نشه کې دی ځکه نه دی راغلی. بل صحابي پرې رامخکې شو یا رسول الله مبارک وی دی ټیک نه وی. کعب ټول عمر د الله په دین کې او په جهاد کې وخت تیر کړی دی، څه عذر به پاتې کړی. نبی صلی الله علیه وسلم غلی جواب یې نه ورکړ. دې دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو ای کعبه ولې پاتې شوی وې، اوښه در سره نه وه. صدق وینا یې ورته وکړه وی یا رسول الله مبارک په نورو موقعو کې به ما سره یوه اوښه موجود وه او دې موقع کې ما سره دوه اوښې موجود وې. عذر مې هیڅ قسمه عذر مې نه و. یا رسول الله مبارک وی سستی پاتې کړی وم، نن درځم سبا درځم، سستی پاتې کړی وم او په خپل قوت باندې مې یو دغه وکړو چې بس زه ورپسې ځان ورسوم. وی نبی صلی الله علیه وسلم راته وویل چې کعبه رښتیا دې ووی او ستا معامله مې الله ته حواله کړه. وی څنګه چې راپاڅېدم خپلوانو ټولو راته وی چې څه عذر به دې پیش کړی او بیا به د څه موده پس به بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته به دې ویلې وی چې استغفار او توبه به راله ایستلې وی، الله به بخلی وی. وی دې دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم دا اعلان وکړو چې کعب سره به خبرې هم څوک نه کوي. کعب وی ما تپوس وکړو چې یاره ما دا وینا چې کومه ما وکړه ما سره نور څوک موجود دی او که نه دی موجود په داسې وینا کې.
وای راته وینا وشوه چې دغه شانتې وینا کې دوه کسان تا سره نور هم موجود دي. مراره ابن ربیع یو صحابي دی، بدري صحابي دی، او هلال ابن امیہ دا هم بدري صحابي دی. دی ولې پاتې شوي؟ مراره ابن ربیع وی ما ویل چې ټول عمر مې جهادونو کې شرکت کړی، جهاد کې مې شرکت کړی، باغ مې ډېر پوخ شوی دی، د کجورو باغ یو، او کېدای شي موږ څه ټایم را واپس کېږو چې زما دا باغ ختم نشي، نو یې دې باغ پاتې کړی وم. کله چې دا مسله حل شوه، الله ولا توبه او استغفار قبول کو، اقا باغ وای دې باغ پاتې کړی وم د الله د دین نه، هغه باغ ټول د الله رسول ته یا رسول الله دا مې صدقه کو. هلال ابن امیہ دی وی چې زما په خاندان کې زمونږ ټول چرته خلک چرته تلي، بیا زمونږ کور کې څه فنکشن و، ټول خلک زمونږ کور ته راغلي وو. وی ما وی چې ټول عمر د دام بدري صحابه دی په بدر کې شرکت کړی، وی ما وی چې زه ټول عمر تا په جهاد کې شرکت کړی، په دې کې بس مزه، نو په دې دوران کې دغه فنکشن اثار کړی ما، نو چې کله د دم مسله حل شوه، نو دې د الله رسول ته یا رسول الله مبارک وایي زه د خپل خاندان سره تعلق پرېږدم، ځکه زه دیو اثار کړی وم. راځئ د خپل مقصد ته راځو. کعب بن مالک وای د زړه کې خوشحاله شوم چې زه اوس په الله زموږ دپاره څه د استغفار او د توبې څه مسله راوباسي، ځکه نور کسان نه سره شریک دي. کور کې ناست وم ډېر تنګ شوم، چا را سره خبرې نه کولې. و یو ورځ د تره زوی مې د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه وای د هغه باغ ته بره په دیوار ور واوړېدم، وای چې ور واوړېدم ما ورته چې ابو قتاده سلام مې واچو، د سلام جواب یې رانک. وای د هغه سره مې خبرې کولې، ما ورته چې زه مسلمان یم، صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم یم. وی هغه راته ویل چې یاره په دې مسله باندې د الله او د الله رسول ښه پوهېږي، موږ نه پوهېږو. وی ابو قتاده چې د تره زوی مې دی او زما د زندګۍ یار دوست مې و، د رکوټوالې ما د یو ځای غټ شوي و، د نبی صلی الله علیه وسلم د حکم داسې تابعدار چې اوس د تره د زوی سره خبرو ته تیار نه دی، سلام جواب نه ورکوي، د حکم داسې تابع صحابه. وی وخت تېرېدو وی د غسان باچا یو خط راولېږو، د غسان باچا یو قبطي عیسائی له یو خط ورکړی و په مدینه کې زما تپوسونه کول، زه په بازار کې ما چا به راڅه خبرې نه کولې. وی راته وی زما تپوسونه کوه چې این الکعب، کعب چرته دی؟ وی خلکو به ته اشارې کولې چې دغه کعب دی. وی ما ته دا قبطي عیسائی راورسید، دا خط یې راکو، دا خط یې راکو، په دې خط کې هغه څه لیکلي دي چې ستاسو سره خپل آقا ظلمونه کوي او تاسو زموږ طرف ته راشئ او موږ به ستاسو ډېر ادب او احترام وکړو او دلته موږ سره زندگی تیروي. مطلب دا دی چې زموږ د حکمران مشاور به یې، خاص سړی به یې. وای دې وخت کې زه په قار شوم، وای ما وی چې اوس را باندې د ایمان دغه راله
خطر راله اوس را باندې د ایمان امتحان کیږي وای هغه خط مې دغه ته غزار کو تنور کې مې وسوځو لاړم نبی صلی الله علیه وسلم ته مې وی یا رسول الله مبارک غسان باچا خط رالیږلی دا ټوله واقعه مې ورته پیش کړه دې ځای کې خپلو خبرو له بیا راځم وخت تېرېدو نبی صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ په کوروالو پسې سوال جواب راولېږو چې ازواج زندگی ته یو طرف ته کوي وای قاصد د نبی صلی الله علیه وسلم رال چې کورواله ځان له یو اړخ ته کا وای ما ویل چې څه وکم وای هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته لاړه چې یا رسول الله څه وکم وای راته وای ما ورته چې د پلار کور ته ولېږم خو وای خپله کورواله مې د پلار کور ته ولېږله د هلال ابن امیه او مراره بن ربیع د هغې دا بوډاګانو د دیو کورواله لاړې نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول اخو بوډاګان دي که موږ چې لاړ شو نو مړه به شي وی هغې راته وی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نه ازواج زندگی ورسره مه تېروئ نور خدمت یې کوئ دې امتحان کې مبتلا شو وی چا راته وی چې تم خپله کورواله ولېږه نبی صلی الله علیه وسلم ته به داسې ووایي ما ورته ویل چې ښه قوت والا یم عزتمندو یقین په الله وکړه چې کوم وخت کې دا انسان د الله شي او سته په احکاماتو چلیږي دا ټول مخلوق په الله ستا خپو ته راولي قسم په خدای چې نن زمونږ د ایمان جذبات دې حد ته رسېدلي زمونږ د ایمان کمزورتیا دې حد ته رسېدله چې نن مونږ مسلمان نه خوښو کفار خوښو تاسو ټولو دا وګتل مونږ ټولو دا وګتل چې نن مونږ افغانستان کې الله رب العزت یو لوی نعمت راوستو په مسلمانانو باندې لوی نعمت امارت اسلامی د قرآن او د الله او د الله د رسول احکامات دین اسلام او نن مونږ افغان مسلمان دې حد ته ورسېد چې کفار خوښو مسلمان نه خوښو نن ټول خلک د پیرنګیانو ملکونو ته روان دي ولې دا د ایمان ضعف دی مفتی شفیع صاحب رحمه الله په تفسیر کې مې کتل فرمایي که په یو ځای کې سود عام شي او بل یو ملک ته هلته سود نشته ته به ترې هجرت کې یو ځای کې ګمراهي عامه شي ته به د ګمراهۍ نه هجرت کې او بیا یې لیکلي دي چې ټول ملک داسې سیسټم شي ټوله دنیا داسې سیسټم شي نو یو دشتې ته به هجرت کې چې هلته د مخلوقاتو تصویر هم ستا په نظر کې نه راځي د انسان یو دشتې ته بیا د هجرت حکم دی نن مسلمان دې حد ته ورسېد چې مونږ دغه د کفر نظام له چې ځې کفرستان له چې ځې نو هلته د کفر قانون ستا په زړه کې خوښ دی نن مونږ ټول مسلمانان په دې خوله باندې وایو لا اله الا الله خو زړه کې مو دا کلمه نشته محبت زما او ستا په زړه کې د دې کلمې نشته که په دغه ډالر او په دغه رقمو پسې مسلمان ځي دغه الله رب العزت ستا په امریکا او په برطانیې د کفرستان په ملکونو کې هم دی او د مسلمان په ملکونو کې هم دی دغه رب بدل نه دی
الله رب العزت هر چاله رزق مقدر لیکلی رزق مقرر څه چې د ته لیکلي دقه به ته خورې د هغې نه زیاته نشته ولې ممکنا د ایمان کمزوري داسې حد ته ورسېده چې موږ مسلمان نه خوښو چې موږ نن د پټکي نظام نه خوښو موږ نن د ګیرې نظام نه خوښو نن موږ د الله او د الله د رسول د قانون د قرآن کریم احکامات نظام نه خوښو د کفر نظام ته تیزو واورېدل تاسو څه ورته فرمایي وایي موږ طرف ته راشه کعب بن مالک ته وایي موږ طرف ته راشه ځان څه به دې مقرباتو کې ولګو او یا الله اوس د ایمان امتحان رال کله چې ته په مملکت مسلم اسلامي مملکت کې یې ته به د الله احکامات په ازادۍ باندې وکړې او ته چې کله په مملکت کفري کې یې بیا ته احکامات په ازادۍ سره نشې کولی تاسو به کتلي برما کې مسلمان خپله مسلمانۍ نشو ظاهرولی ولې علالوی په زرګو مسلمانان یې قتل کړل ولې خپله مسلمانۍ نشو ظاهرولی نور خو لا پرېږده چې په احکاماتو یې عمل راوستی وی احکامات لویه خبره ده خپل اسلام یې ظاهرولی نشو وژنمي زما ورونو د الله رب العزت نه هر کرب شکر ادا کوي چې یا الله په مملکت مسلم کې دې پیدا کړی یم او بیا دا د الله رب العزت لږ شکرونه ادا کول پکار دي چې یا الله تاسو موږ ته اسلامي یو نظام را مخې ته کو نو الله رب العزت دې دیوله بری ور نصیب کړو الحمدلله انشاءالله مسلمان له نن بری ور نصیب ده او کفر ته شکست میلاو دی الله رب العزت دې موږ له د اعمالو توفیق را نصیب کړي او انشاءالله آینده واقع به ته به انشاءالله سرته رسوم دا د نبي صلی الله علیه وسلم واقع مې تاسو ته سیرت بیانوم انشاءالله دا 115 جمعه تاسو ته ورسېده آینده جمعه به که خیر و زندگی وه واقع به انشاءالله به رسوم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین